ده چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډي تمنډي والے چې د شام نه یو ډېر خسته غلام راغله چا اشرفای وړي او چا پوندونه وړاو چا څوړاو چا څو یو بډای خزاوم په دغه مجلس کې روانه و چا ورته وی چې بډای ته څه کوي وې داسې مې اورېدلی چې یو ډېر خسته غلام خرڅيږي او داغه خرید لازم وی چې دا الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او داغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ما شوړه غوندې دراسه وی په آرام کې نه واپس شو د تارونو په شوړو تا تاسو ا غلام نه درکړي هغه ورته وی چې بچیا دا ماتم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ماته هغه غلام نه راکړي خو دې ډله کې دې د پاره روان يم چې قیامت کې زوم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت د اجتماع تر اعظم چې حاجی صاحب مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک ما ډېر د نږدې نه لیدل او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغه عشاق په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب زکه چې مونږ هو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ سپ غضب په دې ملک اختیو نو هغه تاسو ګورئ لګیای کنه جی چشپا او رزم سم مصیبتونو سره سر دی خدایو جز کې کله کله شرکت په دې نیت کو هغه ورځ یو امي سړیو خبره وکړه خو سډېره مزیدار خبره ما ته وی چې مولوی صاحب تاسو د مليان خو مسالې هم ډېرې کوي او کسی می سي ډېرې کوي خو زمام یو مسله واو وې د قیامت په ورځ به په یو سړی حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي نو چې څنګه ورته حکم واورول شي چې جهنم ته بوځي نو دا سړی به منډه کی چې منډه کینو الله تعالی به وی را واپس کی دا منډه ولې واله چې را واپس کی چې منډه ولې وه ورته به یا الله په دنیا کې مستاد حکم یو فرمان بجا نه دی راوړې ټول عمر مستاد حکم نافرمانی کړې ده نو د اخیری حکم خو دې چومنم چې لک په منډه لاړ نو الله تعالی به وی چې زئی جنت ته بوځي تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کے دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کسب جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کرش قیامت کے معاملہ د رحم او د کرم کی رحم او کرم دا مانا چی یوانی کی دی کڑی یو پا لس یو پا وسوا یو پا زر یو پا لک یو پا کروڑ تاسو خیال راگئی نو معاملہ د کرم بینو علا بمونگ د جنت تقاضا کو او جنت تبزو او که معاملہ د عدل شروع شوا نو عزیزانو دا سومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه شپږ میاشتې نه جوړېږي شپږ میاشتې نو د شپږ میاشتو په محنت به ته جنت غواړې ته خو شپږ میاشتې نوکري وکړه حلاله
کتا په د شپږو کټو کوټه جوړ کړم په دې مخ می تو کا ها اسه خو پشپګ میاشته نه پشپګ ورځي کیم بنگلا غسته شي سټوغه کې راغې په پاکستان ټوغه کې ورستریږي د دې بزرګانو د اولیاء د دې نیکانو په دې اقوالم د ایمان مضبوطی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خونن یې تماشا د سبا نه دا لا واحد نظام او واحد بازار دا اولیاء دے چاگیلا خزان نشتا اگیلا زوال نشتا واحد نظام دا اولیاء دا بزرگان رحمان بابا وی چی دا دنیا پا احمقانو دا آبادا دانا نکا پا دنیا باندے غرض پا ساحل کشتی دہی چانے ڈوبیگی کسوک نکا پا دریاب باندے غرض دا احمقان اللہ والا چی دی داغی بازار ہمیشہ کریں زما عزیزان قرآن کریم پا ذریعہ دا وحی راغلے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی پا درے قسمہ دا یو وحی فطری دا یو وحی ایجادی دا او یو وحی عرفانی دا دا وحی درے قسم بیا وحی پا لغت کی القاء السریع دیر زر القاء کے دل سڑیتا دا دا وحی لغوی معنی بیا وحی اصطلاحی فطری او ایجادی او عرفانی اس فطری او ایجادی باندے باس نکو خبر بیا اگدیگی وحی کی یو قسم وحی عرفانی دے وحی عرفانی دے توائی چا اللہ والو تا وقتاً فوقتاً پزڑک القاء کی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دیر لوی مفسر دے دا قرآن اگر تقریر کول او پا تقریر کی ورطا یو سڑے را پاسے دے ورطا صاحب خبر واورا دا جنت باس کئے زما خپل کور دمرا خیسته دے چی پسلو جنت وی نور کو دا حرو باس کئے زما خپل خزدا سے دا چی پل لکو حرو نور کو نہ جنت پکار دے او نہ حوری پکار دی او نہ غلمانان پکار دی یو ٹکے غوارم کدی پوس کی وی خورا سرا وعداو کا او کدی پوس کی نی نو پارام کے نا جنتونو دا پارا زی ایمان نرو وی چه خبر وی پا خدای مینم کہ خدای را تزان خی خو مسلمانے گم کنی واللہ کے مسلمان اس امام فخر الدین رازی کے سوچ کئی چی ہے بار الہ دا شیخ زما پا وس کے ندے چیزو استاتا ہوئے مچی دا تزانو خواہ نو امام فخر الدین رازی فرمائی چی ما تا پزڑ کے القاو شوا القارا تا شوا چی او آیا ورطا چی تم مسلمان شنو خدای بتا تزان خی امام فخر الدین رازی ورتوی چی ما ورتوی چی بس تم مسلمان شی خدای بدر تزان خی اگه ورته لکلی رات منبر د پاس ہے د امام فخر الدین رازی نے لکلی واغس
چې لیکلي واغسته چې شپراله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا پزړه کې القا کړي و او ما لیکلي ورکه او ستا ورته ځانو نه خود زه خو دې سړی ته بې وعدې شو ټوله شپه په جړا تېره کړه د سهار کې ولا خوب ورغې سګوري چې یو خسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړې چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړی و. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف راځه یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او وعده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدین زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم. دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله ته کی. تاسو خیال راغی عزیزانو مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی ډیر لوی سړی د هندوستان زمکه بداسه خلق پیدا کوي جر. حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ لا یو سړی راغی ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده آسان. سورج پس که زمړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې سپ ماتيري به مې درته لیکلي پاس به پراته. تاسو خیال راغی اسه به ما زمونږ د عمل زاجيبه غوندې ده داسې ځنې بزرگان په کرا پاسي وي دا تصوف چې ده دا چې ده حجت نه ده پلان دازه چې تاسو کله سخت خبر کوم زما خلاف هم یی تاسو ته په تاسو پوهېږم. خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان غنم. زه نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اوریدلی دي نو ځان مې ور رسولې دی او دعا مې ته اغسته ده. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدین تمام ګناونه مې درته معاف کړ. غرغشتو مولانا صاحب هغه سره اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند سپته نه لګي دعا راته وکا نو دا ګوته داسې په توکانو لمده کړو زما د خپل کې واله ما ته الزا په دې خله نه د خدای ډیر کار والا او تب پیار څوي او تا ته بڅوک څه نشي ویل. نو دعاګانې می دار چاغستی ازکه وی بادشاہي د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاہ کله فقیر بادشاہیم د گدایانو په دعا کی مقام تم سړی د گدایانو په دعا رسی. نو زه خپل فقیر دا لګي ډېرې غړي وړي چې ویم غوسه راشي چې دروغ مو وایي دین فروش م جوړے گئی اسلام فروش م جوړے گئی د حلال او د حرام تمیز وکي. یو شی ستا مذهب حرام غني هغه ته لاس منی سا هغه ته نږدې مورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغه ته 3 تبلیغ اسلام ویلی دي 3 تبلیغ. من را منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك اضعف الايمان. بيدینا او گمراه د خدای نه باغی او سرکش وګوري پلاسي ونیسا پلاسي نشینی و په جبا ورته وایا په جبا ور سره نشویلې
پزړه کې ور سره قطع تعلق کا مخه په کپن کې مګو زه تاسو ته ایمانی ویم زه خار کې اوسېږم او خار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی هر ګند بلا پکې خانان پکې دي نوابان پکې دي زنه د چا جنازې کوم داغه سړی جنازې لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړی ځان نه جانا کړ ځان نه جانا الګا پلانې مړ دې پلانی خان مړ دې ها زید او زیاد په پلانی خان زما جنازې ل ناراضي کنا نو چې پلانی خان اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي التب کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دي ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مم زیاده نو خپل کار کا مړی لا بنرازه مرزا وادلا بنرازه مرزا مړی ژوندې خو دې ته وای نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانش کته وای چې مړی ژوندې د کلی کل ولیدا نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونش مینا بم خدای د پاره کې مړی بم خدای د پاره کې ژوندې بم خدای د پاره کې چاله بزیم د الله د پاره چاله بنظم د الله د پاره زما په خبره پوه شو زیبم چاله د الله د پاره زمون خار کې اورز یو خان مړو خیر اوس مونږ په ولاړیو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپیک مت ور بچو الحمدلله رب العالمین څوک چې ګورل ته تبارک الذی شروع کړی دا څوک چې ګوره قران راغسه الکه څه کوي دسکه تبارک الذی تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وای تبارک الذی پیغمبر ویل دي چې تبارک الذی به هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی عرش پود کیږي او په خپل اولولي زما په خبره پوهیږي په خپل اولولي او بیا ودشي نو دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفقې لاندې به نه پریږي په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره دا چاته خدای ویلی چاته ویلی جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبران څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګولش چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبري ونه منلا په خپل ذات مې دې قسم وی کتاویا کرتم د پاره بخنو غواړي نو پرې به ندما اویا کړ پایت کرسی لوټه دم کو د مړي سپېګمو ته ور واچو د یو په قبر ولاړم خلق आवाज وکړو ول ټول وای چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله ستا مذهب داس اسلام چې دی دا ډکوسلی دی قرآن ناول دی د پیغمبر حدیث د يهودو ډکوسلی دی دا الفاظ داغه په قبر आवाज شو ول ټول وای چې دا ډېر خسړیو ز پیرا پاسې د مال خبره واوري خخ شو ویلو مالو سی قبر پرانی زئی کده په سلور بولی نو مان دا ګیره کله لا په ولاری یو دلان دی په سلور بول
خرتم وای چې دا ټول خسړې به هغه چاته وای چې چا د خسړې توپ کارونه کوي په ژوند الله 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 دا توفیق چې چاله خدای ورکړي ایو بزرگ خدای ته وای یا الله زماړو چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده ز دایما نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زما لبیک دے بخپل ذات قسم کا زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگویلے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ماں چاجبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آد شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چې داسې تیری چې په زندګۍ کې د الله ویلو توفیق خدای پاک نه ورکړي او سغم مردار شونو صاحب مونږ وایو چې ټول وایي چې دا خسړیو دعا ورته وکړي تاسو اشنغر کې دعا ورته وکړي چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي مونږ سکار دي مونږ رورا ما تاسو ګراشي وي دواره تکم لار لنډوا لار لنډوا مونږ ځان باندې لا پوي نه یو چې کوم غړنګ کې به پراتی استاد ته صدواګانی لار لنډوا ماما د دعا اهلیت ځان کې پیدا کینو علی بدعا بل تدعا کینو اول بدا اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات خدای اول ما وبخي چې توبه خینو اهلیت د دعا خدر کې پیدا شي نو البته بل تستا پاک کې دعا قبليږي کا چې تخپل نه بخله شي نو ته بل توبه خوف ترا خوف ته کې کو نه بیدار نو زما عزیزانو بزرگان اولیاء الله ډېر لوی خلق علما دا ډېر لوی خلق پجوان زما د یاد زما سترګو لیدلی مانه د قبر تپوسو کی د قبر معاملې ما پسترګو لیدلی ما ته خو باسه خوب ګوره ما پسترګو لیدلی پسترګو 300 کال پس یو بزرگ په قبر کې مالی دلې 300 کال قبر جوړې ده او لحد سوریش لاندې ور کوشما د شوي کړي خامتا کپنې ده او دمره دمره زلفي دي او سپینا ګیره ده سپین ډېر او تور کم اګل کارانو تموي زما د الله صحبت داسي 19 لاس وروړما ما ته انکو کې وای چې کده پکړ نه لوي ودا مړې دی 19 مال کني و مې دی خو مې راټ چوای لاس مې ورنه پدې مخ مې ولا لا سوالو زمونږ مخ څه شه پدې ګیره مې ولا لا سوالو تابل ریخم دي پدې وختو مې ولا لا سوالو تابل ریخم دي کپن باندې مې ورته لا سوالو شوي کړي خامتا تابل اوس چا د دوبي نه راوړې او 315 کال یې وشو چې مړ دی او دا ما چې لیدلې د دې 20 کال دا مالی دي امر خلق زیارت کا پس لمرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بدهیر شي کدی اولی دو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا نه درومي گزار د درویشان ورشه الپوره په سوات کې تپوسو کوي پالپوره کې دالپوره حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده
ویل اور وهل سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند په اور لګي دا کرامت و تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما دا سیملی دلی دی اتل سورج پس یو مړی راوېستو مال مکه وای ګوره ویل نه چې راوېستو پاس ورته زه ولاړم چې می ولیدا د دې لیشت عمر لړمان د لحد نه راوته او درې انچای وخت په ولاړ دا مالی دی یو راوېستو کلی ته وړو کلی ته دا سی आवाज راوته عزیزانو انګريزانو قبر کې داب کیږي اغي دا هډ فونونه قبر کې کېخو او تارونه بار راوست چې بار تارونه راوست هډ فونه غوګونو تولګولو مړې خخ کو خلق تلاړ خو چې انا د سوال جواب وخت راغی چا چې هډ فون وخت لغولیو داغي په وخت کې داسې आवाज راغی چې ټول ځای په ځای هلاک انګريزانو دا کوشش هم کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړ انګريزان ورتال ته ډیرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډیرو ورسید پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه و راشد ایو دو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله صف کړه تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معاملې د قال دا او یو معاملې د حال دا مونږ په حال پويګو په قال لیکن په حال نه پويګو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای گر تو څنګه خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شي اهل دل ته بنزدیکيږي نو علا به ملغل رکیږي چې اهل دل ته نه نږدې شوی ملغل رکیږي نه دیکھو وګورئ اهل دل بیا د سړی اپریشن کوي مولانا تنویر رحمت الله علیه یو مریدو په کوارټ کې ما تقریر کولو د شپې مې حضرت تنویر رحمت الله علیه نوم واغستو سارا غراغه زما خله سب کړه وې تا زما د معشوقې نوم بیګا غسته دي مال قصه صدا ویل ز په لاهور کالج کې پرنسپل د مولانا مریدو خط میں ورولې غلو چې زه ملاقات ته درځم وراته جواب کو چې آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې خبرې به مې څه کول چا کې سعادت اوس دلته یو سړی ما تر غاړې وته نو الکه داس کې خدای باندې سوچ وکاو داس کې داسه ما خیال دی الله تعالی خو به کړی سوچ کوم اوس اولیاء الله کې کمال دای چې کوم قسم کمه سړی کی وینو داغه علاج دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی براغه جی داسې مسخره تا خو چې ز په جنت تلاش هغه ته به وکتل حکیم چې دکې دا کمه ده اکمه به ورته خود او ورته چې په دې قائم اوس مون سستی بوا د مونږ به ورته زکات سستی بوا زکات به ورته نفل سستی بوا نفل به ورته دغه عادت په حضرت تھانوی کی وې زما عادت داو چې ما خبر ډېرې کو لګیا وہ چاہ گئے ہو جی صاحب وہ یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وہ کہنا لس ورځې تیر پلسم ورځ حضرت سره زه اوسګارو په خانقاہ کې وہ ذرا پاسیدم چې حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں آغا ورتدا سے وقت میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ بات نہیں کرو گے نکل جاؤ
اور مولانا تھانوی چې چاته وي چې نکل جاو به ساري دی شي روان وی چې پیزار تر رسیدم راته وی چې جلدی کرو نکل جاؤ خانقاہ سے. دا ایمان بم پیدا کړ. د روزه کې ماته یو خان راغی وی جی روزه راته ډاکټر ویلی چې منیسا مال والی ویل طبیعت می کمزورې کیږي مال پاسا وینا جی مسئلے تپس کو مال پاسا درتا ہے طبیعت ته کمزورې بس اوچت پاسې وروه په سبا راغی ما ته وایي تا خو زما ډېره دغه وکړه مال بیا نږدې را نه شي مونږ څنګه یو غریب راغی جی روژه ماته کړمه داسې لړزېږي موزر رجوله دې چل جوړ کړی غوټ سنډاره مولوي صاحب روژه او جی ستاسو رنګ هم ښه نه دی ډېر خراب یې بیا به ونیسه خیر دی جمعې کې به که تر جمعې دا بد ځناور مړ شو دا مردار شو بیا به څه وہی ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ایمان امتحانی دے وقت غٹ و غریب در تراغ ہے دے وقت ستا دی ایمان امتحانی تاسو خیال رہا سوچ کو دے وقت کے دی ایمان امتحانی قاضی ابو یوسف تا بادشاہ را گئے اور تل یا شیخ حلق غرق بادشاہ اوس مونږ له چې بادشاہ او زیاولک چې مال راشي لکه د اسلام چغې وایي کړه دومره دروغجن او بېایمان په دې 10 کاله د پاکستان په تاریخ کې نه دی پاتې دومره دروغجن اسلام زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں. ابلش پیتاس تقریر واورید اسمبلی میں ولی ماتکا زکا میں ماتکا چی شریعت بل ورطا پروتو نی منظورولو معلومی کی دا چی شریعت بل دا ایجادو وہ کنو شریعت بل دا چا ایجادو دا ایجادو نو چې سیملی دی ماته کا او هغه شریعت بل نو منظور کړي نو اس خل ملک ټول ستا په لاس کې دی کنه اوس بستا ایمان وګورو چې تی منظورې کنه منظور ما به خبرو پوهیږي خدای خبر کا پوهیږي ماما پتہ نه لګي عزیزان قاضی ابو یوسف تا بادشاہوی حلق تو جامعت فی نہار رمضان دروجے پمیاش کے میں بی بی سر ہم بستری اکڑا غرق اگر ورطوی علیکا ان تصوم شہرین متتابعین دو میاشتے بپر لپس روجینی سے علیک آمنا وصدقنا لارو انور قاضیان ورطوی لا خطیبان ورطوی فقد اخطأت یا شیخ فی هذه المسئلہ خطا نشوی ماما پدے کفارہ کے خود ترتیب دے اول تحریر در رقبے دے بیا 2 میاشتے روجی دی بیا اطعام 60 مسکینہ دے نتا مریا زادولو نویلو دے منز نہ دے فتوہ ورکا قاضی ابو یوسف ورطوی چی ما ٹک فتوہ ورکا آخو بادشاہ دے زرگون مریون ور سردی کہ اس میں ورطویلے چی علیک تحریر رقبہ
مرای آزاد کا نو په دې ټوله روزه کې یو روزم نه نیواره ورځ به یو مرای آزادول چې سی خوخه وابه نه بادشاہ له د فتوا ورکړه چې د ملا ډوکه مات شي چې د په اسلام کې بیا داسې ونه کی مالدار له د فتوا ورکړه مونږ د سیم کړی دي مالدار خزل طلاق ورکړي دي 3 طلاقه یو دوا درې غریب 3 طلاق ورکی بیړه تبادا حلاله بکئی حلاله پیجنه بل سړی ته نکاح کیږي او بیا طلاق کوي او لوی لانجه مالدار راغه جی کار دې شي بس ها نه خدای به خیر دا سے دائرہ چولے وې د دې زینوم دے دارالحرب وای دارالحرب خزه دلته ودرولې دا او هغه ته ویلې دي چې خدای ته کنځلې وکړه اي مرتدا کړی دا چې اي مرتدا کړی دا بیا د کرخې لره رئیس دی نو ملحق شو په دارالحرب پورې بیا رئیس دی او کلمه په ویلي مسلمانه کړی دا او بیا بیګاله ورته نکاح تړلې خدا دې علماء نه تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتدا شي ملحق په دارالحرب پورې شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هله ورته دلته جوړه کړي دلته مونږه وکیدا یو سړی ما تراغه وی جی इनको की माता वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तिरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मालबत्ता तक कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठी गुंदी भी रोगना है जने बोल तो का ना हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओड़ो के वड़ी वाग की कना आ रोगना मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है ये और जिलाड़ो को बल और बिया रोगना है यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते कि 1 2 3 नवर तत्सोई वही चे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु कह नहीं किसी नु कह नहीं ते कल तू जरा वत आमी ते अलवा भी जरा ना ले आमी ना बच्चे नु शौक है कल वतन सबा ची ब्याह आ गए वर्ता वही ची बेगाल वर्ष खजे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्ता ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल करे और सता कबूल कर वे निकाह बहुशी और बस नूर चाहते हुए गग मकावा ख्वाफ्ता की और जल्निम दासे जराजा मुंगा मुगल्लज़े हत्ता तन के हज़ाव जन गैरा मसलक हनफी मुंग दननबई परोगनो और दालवाई पदुम रगंदे अलवा बांधे मसलक हनफी और ईमानु न प्रीही तासो ख्याल रहा ओस कुरान को रहे दा बुजुर्गान पुईगी चे द गरीब او د सरमायादार عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا ولی ویل شي ولی زکه چې پیغمبر التا زړه کې خیال داو چې دا مالدار خلق راغلي دي ګوره که مسلمانان عبد الله ابن ام مکتوم روندو تپوس لراغه نو طبیعت قدرے کہ خم تراغه نو عبس وتولى اور ترا ماما پارام کے نے خدای دې رحم کئ او بګورای د قیامت پورځه او بګورای د قیامت پورځه چلو لوی ډلې بد چا جهنم تروانی وی عالم بزرگ
اولیاء الله دا تاسو مخ کې په دې خاور لاندې چې پروت ته زما په کلونو ور سره تعلق او واسطه پاتې شوی دا په کلونو په زندګۍ کې بادشاہانو تم چریټی خبره نه وکړي دا زی چې د دې خاورم قدر کوم او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دینه خدوی به ماته بلخ کار نشي د دې لوی وجداوا چې بادشاہان به هم د گریوان نه نیو او چری ورته ټیټه خبره نه وکړي تاسو خیال راغی د جرأت بزان کې پیدا کوي افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جهاد داده چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي یو حق ستاسو دوا پکار دا د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت ته چې په سلويخ کاله د پاکستان کې ما سلويخ منټم د پاکستان حکومت نه منلې نه منبر منم نه صدر منم نه لال کورتای منم دا کو سړب منبران دې سملو چې وګورئ ورشي څوک بغړي چرای او څوک بناستي هغه ورځ یو ناس سیګریټ مونږ په پسات پویم نشو بس لړای ملتام 50 لک روپۍ والے وي ستاسو خېټه د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها قیامت پرز بستا سخېټي چرګان بار را غورځي हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन ما ته خو د خاور تول دیونی او ستا په کور کې د جنریټر لګی دي په ما د لوډ شیډینګي لس غنټې درا باندې بجلی باندې او د خان په کور کې د جنریټر لګی دي ولې ته د کمه مور زوی ولا چې ټیکا د کوم په کوړای دي کېدم او واخې د سپوتا واچو که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه کې من کړ او د دوی غوخه مې پسپو نه خوړې نو زبر سړی زوی نه سپو ته به غوخه 2 کروڑه به مرداروم اعلی بدا 8 کروڑه د سړی ځامن کی کینی والله کې د سړی ځامن کوي او به کوي د تناسخ مسله ده صاحب د هندوانو مذهب دار چې دا روح چې سړی نه وځي نو که خسړی په بل خسړی کې نه وځي او که خراب سړی په سپی کې نه وځي زمونږ روحونه چې وځي صاحب کله په سپی کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې نه کله په خنزیر کې نه وځي په مونږ هغه تندر نازل دا زمونږ د لاس خدایم پرې خیر رسولم پرې خیر خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاور غوندې پراتی د خاور بادشاہي څه شي بادشاہان سي خانان او نوابان سي وای د یار در په هزار درمان ورنکمان آشنایی بدی په این و آن ورنکمان کيو ظلم دي زلف پلاس کې وزي یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما کيو ظلم لاستا پبو صبرشي دانیامت بد جنت په خوان ورنکما سو نوینم ستاسترګي کا خدای کاندي عزرائیل لبتر غزان ورنکما معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی زبچال رخپل دین ایمان ورنکما پر رحمان داستا د شوندو جام حرام دی سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت صوبان نو کوي صوبان عاشق دے جناب محمد رسول اللہ طول اورد جناب رسول اللہ انلیدنو پا جڑائے اور رستے رکھ
ماخامي چې ولیدنو بیا هم جړل ورته وې صوبان اوس خو دې ولیدم د الله بندنو اوس ولې جاړې ورته وې یا رسول الله په قیامت کې کزه جنت تلاړ ما نو تب چرته په جنت کې په لوی عمر تبو کې ناشته یا رسول الله دا سي جنت بز څکم چې چرته په کې تا نوینم جنت خبر استاد لیدو کا قرآن راغه من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبر صوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې دا شک زما عزیزان یو درد دے چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لس ورځې شوي لس ورځې روټای نه وخوړ ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی چې ټول ورځ مې تمنا دا وی چې سترګو مې ستا چهره انور ته کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې والله کنه مې د روټای پرواز تا او نه د لوګي او نه د تندې او نه د ناشته او نه د ملاسته شوق مې دادې چې سترګو مې تا ته کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې ابو هريره بلال اے بلال سامل کې د خدای بنده چې کله ز جنت تلار شم نو استاد پړو کشار مان مخکم په جنت کې رواني تا شاک مونږ دغه یو سړی روټای به ورته تیار را درې ورځې په روټای بند شو د امتحان د پاره درې ورځې چې بند شو نو لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال روټای يهودي سلو روټای ورکړي دا غسته ورپسې غپا د یو روټای ورواچول چې هغه خو بل بیا غپیا بل ورواچول چې هغه خو بیا غپیا سلور والا روټای ورواچول بیا سپی غپل ورتل کور دی وران شغه مالک دې درې سلور روټای راکړي وادي وا خوړی نو اوس ولې غاته اسپی ورتل کور ستا وران شه چې روټای مالک در کول نو دغه عبادت ته کولو او چې امتحان د پاره در باندې درې ورځې روټای بند شنو رالي د خدای دشمن په کیسه کې سوال وکړ زه دې يهودي سپما کله لوګي مرشم په دې دروازه کې والله کبلې دروازه تلار نن د سود د زکات پیسې د سود فکس ډیپازټ او سیوینګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتی کی 7.5% سود چې کوم لګي اغه نه 2% حکومت کټ کی زکات نامه په کې خو پیمان وای چې خریله بنارسه ور په سر کې نو خرنا وی کیږي غول چې په سوچا پلیټ کې واچ الواتی جوړیږي نو په سود چې د زکات نامه کې دي دا حلاليږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږلا په سیاسي رشوت کې راکړلې کیږي ا د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼا کو سټکوري کا ټولي دوی واله چا غریب لا نه ور نکړه انا عزیزا والله العظیم ز چې په خبرت پوي او ما دې خپل خدای ته څه ویلي دي نو چې ما خام مې ویلي سهاریا کار کړو چې سهاري ویلي ما خام په سلوي کال کې مې سر نه دې ټیټ کړې د دې غدارانو او د دې بېمانانو او د دې اسلام د دشمنانو
دې د قران او د حدیث د دشمنانو چې زما وزایلال زب دوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم ترغه پوره چې ترسو د پاکستان قانون قران شوی نه کدا ایمان تاسو کې نو والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کنو دا درد بزړه کې پیدا کې چې یا الله ترغه په آرام نه کینم چې ترسو پورې مې د پاکستان قانون قران کړي ترغه به منم نن اخبارونه تاسو هر ورځ ګورئ نظام دل تبادل شو دا خلق دی اول به یو ته ټوکرای کېدو اوس بل ته ټوکرای اوای وای ګیرو والا ګوره خپه نشي زما دا ګیره راشي کله کین نو بیا ګیره پسې باد وای مانو بیا نو ګیره والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولار دی هغه سي داخله چنګنی وری خلا بند کا خلا دې د مرګ پناره ټپشن هغه سره خبرې کوي داخله چنګنی وری څه چل دې لاس در کی دا سملا سو لاس در کی السلام علیکم څنګه یې خې جوړې بس غریب سړی لاس در کی السلام علیکم جوړې طبيعت خدای معتبر لاته جوړې تکړه خې جوړې مونږ جوړ تاسو خې دا زینم ستړي شي په داسې چې وازم نیولې هغه سره څه دي دا پیسې تلری کده غلو ډېرې ده کنه ده ها د غلو ډېرې نه په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه کبوت سلزله د سرو شي انسان نه ده د سرو زرو بوت ته څوک انسان وای انسانیت په دولت نه ده انسانیت چې ده اپ انسانیت دا فقیران چې دي سره دولت نه دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نو زامنو جامع خپلو کې ویش کې مولانا یوسف بن نوری چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره حاجی صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناس دي انسانیت پکې څومره شان څو مقام څو نو انسانیت په دولت نه ده انسانیت خدای سره پر رابطه او په تعلق کې ده خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت ته دی نو زما عزیزانو قران او حدیث تراجیح ہے د نیکانو بزرگانو اولیاء او هم نشینی اختیار کړي دعاګانې ته علي خپل نیکان شي هغه زمون جمعه ته تبلیغ والا راغلی هغه اعلان کو چارونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث په بیانې خلکو کېړای واغسته روان زرا پاسه ده مالو درې گئی بند کړي دروازه چې څوک بار پرې نه دي طالب منډه کا دروازه بند ته باندې کو کونټای ته ملاس مالاغه یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډېر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوزا کړو د قادیانی لې په دې پوزه یو ډغر اور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریاته ول به ډغر تنه سمې چې دا پوزه په ماته کې ویل خو په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریاته کونټای ته ملاس ملکین کې نه دل خبر اور اعلان شو چې کې نه د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کی چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اوریدو ته وزګار نه ٹھیک شو اعلان شو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کیږي یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وای زه وزګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار نه ما په خبرو پوهیږي